نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی اللہ تعالی عنہ توصیت کړو وی علی فدریو سیزونو کې به تاخیر نه کوي فدریو سیزونو کې به رستواله نه کوي تاخیر به نه کوي کل یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو وی الصلاۃ اذا حضرت کله چې د مونږ ټایم راغی کنه نو په دې کې د ورستواله نه کوي دا نه چې ورګه کومه دا خو د منافق مونږ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د منافق مونږ دي کنه چې کله ټایم په تیریدي شي نو راشي د سرور ټونګي وې د چرګ پشه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی اربع فی امتی من امر الجاہلیہ سلور خبری داسی دی سلور خبری چه زما پا امت کی دا جاہلیت غخوین را روان دی دا جاہلیت پا دور کے بچ خلقو دا کمکارون کول زما پا امت کی دا سلور خبری دا جاہلیت را روانی دی کمی یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الفخر فی الانصاب نسب باندې فخر کول نسب باندې څه کولو فخر کول زه خو پلان کې منو زه خو پښتون یم منو زه خو ډینګې منو دې خبر له اعتبار نشته دی ان اکرمکم عند الله اتقاکم د الله په نسبت غوروال او خطوال په تقوا سره ده چې څومره در په تقوا دومره د الله په نسبت ته اوچت وي او چې تقوا در پکې نه و ته دنیا بادشاہ دی ولې نه د الله په در کې ستا د سر قیمت د ماش د وزر من نشته د ماشي د وزر هم نستا قیمت نشته ته خو زه د کلي ملک یما پښتون یما پلانکې یما ډینګې یما خو چې فاسق او فاجر د الله په دربار کې دو ماشي د وزر نم سپکې ځکه د الله په نسبت معیار د اوچتوالي چې دغه تقوا ده نو الفخر فی الانصاب فخر کول په نسب در جاهلیت خبرې دي او نبی رسول الله فرمایي دا زما په امت کې را روان دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والطعن فی الانصاب په نسب باندې طعن لګول مړه دا ما ته خبرې کې کسبګر سره دي سړي ته وګوره خبرو ته وګوره زمونږ دا خبرې دي که نه طعن کول په نسب باندې دا خو کمزوري خاندان والا دا کمزوري سړی دی دې ما ته خبرې کوي دا د جاهلیت خوی دی در جاهلیت خوی دی او درم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی والاستقاء فی النجوم باران معلومول پستور سره د جاهلیت طریقه وا چې باران به وشو نو مسلمانانو به وي مونږ باندې الله باران وره مونږ باندې الله تبارک وتعالی باران وره او کفار به سوال دا پلان کې ستور اخکار شو داغه د وجه نه دا باران شو دا پلان کې ستور اخکار شو داغه د وجه نه باران شو هغه په ستور باندې باران چې دا ستور راشي باران کیږي چې دا ستور راشي باران کیږي نو که زمونږ د خلکو دا یو نظریه غونډه ده کنه چې په پلان کې موسم کې باران دی پلان کې هغه په هر تجربه د جدي موسم کې خو بالکل داسې کول چې په دې موسم کې باران یو بیا نه دا غلط خبره ده ډېر کاره ته په شکل تیر شي باران مونږ په سترګو ونینو ځي که نه او کله ناکله د باران موسم نه او باران نه الله تبارک وتعالی راووري بس دا د الله په قدرت کې ده او سلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای النیاحت ویر کول دا ویر د جاهلیت د زنانه عادت یو سره چې ملکې ده کنه
هغه به وصیت کو نو په ما باندې به جیا کوئ په ما باندې به څه کوئ چې خلکو ته پته ولګي چې دا خو ډېر غټ سړی مړ دی په ما باندې به جیا کوئ او مخصوص زنانه به وي هغې نه به خلکو پیسې ورکولې چې دا دومره پیسې والا راشه زمونږ په مړي باندې څه وکړه جړه وکړه هغه چې برانه جزاله به خپله ټپه او کیس شروع کړه چې دا خو داسې سړی و دا خو داسې سړی و دا خو داسې سړی و جړل به چې ښځو به سره مې دا کیسه به شروع وه دا د جاهلیت طریقه ده دا جاهلیت طریقه ده هغې به په پیسو باندې ښځې راوستې نن زمانه کې خلک به پیسو نه راوړي خو د خپل کور هغه د پیسو هغې نه تیزې دي په کلي کې داسې زنانه مشهورې وي هله وي پلانکی راله ګوره ته ښه دا به اوس جلا کوي هېڅ پیدا په مړي به پړ مخې را پرېوځي دا ستا څه دی ستا څه دی چې ته پرې پړ مخې را پرېوځې دا برابر ته چې د دې پلار چېرته مړ دی پړ مخې راوروځي او خوا به جوړ کوي او چل به جوړ کړي او ټولې ښځې ویله پلانکی راله پلانکی جدا شي دغه پلانکی توام اور د جهنم دی ځای دی ارې ځان څه کیسه شروع کړې ده نو مخکې خلکو پیسې ورکولې نن سبا په کلي کې بې پیسو میلاوېږي پردو مور پسې به ځي او خپل مخې ورته راتاوېږي او جړا به کوي دا په شریعت کې د سره شته دی نه نو النیاحة ویر کول په غم کې نبی اسلام فرمایي دا څلور خبرې د جاهلیت په دې امت کې را روانې دي ها غم راغی مصیبت راغی انسان دې زړه ته تکلیف راسي د سترګو نه اوښکې هم بهیږي سعد رضی الله تعالی عنہ بیمار دی نبی علیہ السلام پوښتنې له ورغی چې ورغی د هغه ځنکدن شروع چې نبی علیہ السلام ورته وکتل د نبی علیہ السلام د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې شوې مبارکو سترګو نه اوښکې روانې شوې دارنګې د نبی علیہ السلام وصي وفات کېدو غالبا د زینب رضی الله تعالی عنها زوی و نبی علیہ السلام په دې سوال جواب وکړو زما بابا ته وویل چې موږ کره لږ راشي نبی علیہ السلام په سکار باندې مصروف و زما لور ته وایي چې صبر کوه صبر کوه بیا پسې هغې سوال جواب وکړو بابا ته وویل چې لږ راشي که نه نبی علیہ السلام چې راغلو د انوسي په غېږ کې چې راواغست د هغه ځنکدن د نبی علیہ السلام په غېږ کې پروت او ساه ورکړه د نبی علیہ السلام د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې سترګې جاړي اوښکې بهیږي یقینا چې کله د نبی علیہ السلام خپل بچی وفات کېدو ابراهیم رضی الله تعالی عنہ چې هغه وفات کېدو نبی علیہ السلام په دې غېږ کې راواغستو او د دې سترګو نه اوښکې روانې شوې ان القلب یحزن والعین یدمع زړه مې غمجن دی ابراهیم په تا باندې او د سترګو نه مې بې اختیاره اوښکې روانې دي ابراهیم ستا په جدایۍ باندې ډېر زیات غمجن یم خفه یم در باندې خو موږ به هغه وایو چې کوم موږ ته الله حکم کړی دی سترګو نه اوښکې یقینا بهیږي زړه یقینا غمجن وي د دې اجازت په شریعت کې شته دی خو دا کریکې والا او دا چغې والا او ځان له مخونه راشو کول او ګریوانونه شلول دا په شریعت کې نشته دی او حقیقت دا دی که نه چې کوم انسان په حقیقت کې غمجن وي که نه د هغه نه خبرې هم نه کېږي هغه چې د ځان له یو سیټ ته ناست دی د هغه به صرف د سترګو نه اوښکې بهیږي غمجن انسان تاسو ټول عمر وګورئ چې په چا باندې ډېر غم راشي که نه د هغه نه خبرې نه کېږي پاتې شه سندرې ویل چې هغه به د ټپې په جړا کې شروع کړي
دا ټاپې پکې هغه کوي چې هغه د سره غمجن نه هغه ځان له شو جوړوي زړه چې غمجن وي که نه بس دا نه صرف د سترګو نه اوښکې بهېږي هغه دې ټاپو ته نه وي وزګارو نو جړا د سترګو نه اوښکې بهېدل دا په شریعت کې شته دی دې منع نه ده دا په اختیار کې نه دي خو داسې ویر کول دا په شریعت کې ناروا دي نو چې کله یو انسان وفات شو نو اوله خبره دا ده چې ته ورته په وخت د ځنکدن کې تلقین د لا اله الا الله وکړي بیا ورله سترګې راپټې کړي خپې لاس ورله سم کړي او دغه رنګې بیا د کفن دفن انتظام زر زر شروع کړي ځکه چې په کفن دفن کې به تاخیر نه کوي کفن دفن کې به تاخیرو حدیث مبارک کې راځي وی په صحابه کرامو کې به چې یو تن سحر وفات شو کنه به د زوال نه مخکې هغه دفن کېدو یعنې ماسپښین نه به مخکې هغه دفن شوی او چې د ماسپښین نه به وروسته وفات شو کنه نو د شپې راتلو نه به مخکې هغه دفن کېدو نو چې کله یو انسان مړ شو وفات شو د هغه په کفن دفن کې به تاخیر نه کوي د شریعت مسله ده چې یو انسان مړ شو د دومره مقدار سره ته ایسارولی شي په کور کې چې د هغه قبر پکې وکنستی شي او غسل پکې د وکړی شي په دې نه سوا ایسارول د په کور کې جایز نه دي دا خبره ټیک نه ده چې د پلانکي ځای نه زوی را روان دی د ملیشانو ټیکټ راغستی د دوبۍ ټیکټ راغستی را روان را دې شي څه چل به ټولې هغه مړ دی دکې خاورو ته به بیا هم سپاري د ده ایسارول بیا دومره جایز نه دي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی چې کله د یو انسان نه روح ووتو د ده په دفن کې تاسو تلوار وکئ ځکه که چېرته دا جنتي دی که نه نو خپلو نعمتونو ته یې زر تر زره ورسوئ او که دا هم بدعمله دی نو دا خو بیا یو مرداره ستاسو په وړو پرته ده زر یې د دې نه ورتا وکئ د دې وړو نه یې زر کوز کئ بیا لرې کئ نیکعمل خپلو نعمتونو له به لاړ شي او که بدعمل تاسو به ترې خلاص شئ د دې ایسارول بیا جایز دومره نه دي نبي علیه الصلاة والسلام علي رضی الله تعالی عنه ته وصیت کړی وی علي په دریو څیزونو کې به تاخیر نه کوي په دریو څیزونو کې به وروستوالی نه کوي تاخیر به نه کوي کم یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی الصلاۃ اذا حضرت کله چې د مونږ ټایم راغی کنه په دې کې د وروستوالی نه کوي دا نه چې ورګه کومه دا خو د منافق مونځ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د منافق مونځ داسې کنه چې کله ټایم په تېرېدو شي نو راشي دې څلور ټونګې ووایي د چرګ په شان بیا یو څلور ټونګې ووایي ځان د مانځه نه خلاص کړي دا مونځ د منافق دی چې کله د مونځ ټایم راغی جومات ته مسجد ته ځان په ټایم باندې رارسوه په دې کې به تاخیر نه کوي دویم نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي والجنازة اذا حضرت کله چې جنازه حاضره شي که نه نو دا ایساروه ما په دې په وړو کې تلوار یې کوه کور کې دا مه ایساروه او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي وی پیغله جینۍ په کور کې د جینۍ پیغله شوله دا ځان ته هسې مه کېنوه مناسب رشته ورته کوم ځای کې میلاو شوه هلته ورکه نن مصیبت دا دی وی ورګه دې خو لا تعلیم نه دی پوره کړی
ورګه دا خو به شپاړسم کوي او ورګه دا خو به امپل کوي ورګه زه ترې لا ډاکټر وجوړومه نو چې ډاکټر دې جوړې چې ته په دې منځ کې نکاح کړې چې هغه ډاکټر شي هغه دا تا راله څه شي کتلی سره کوم نو زه به اوس په خپله خوښه کوم داسې که نه زه خو له نکاح د مخکې نه کړي خو دی ورته زه چې ډاکټر جوړوم نو چې ډاکټر دې جوړه کړي نو هغه دا تا راله څه شی کتلی زه به اوس په خپله خوښه کوم نو مصیبت کې ګیر شي دا ولې تا د نبي علیه السلام په حدیث عمل ونه کړه چې دا پیغله شوی وې تا چې تپوس کړی وې پلانکی ځای کې ستا رشته کوم ته پرې رضا یي کو دې وي او ورې کا کو دې وي نه بله مناسب رشته وره وګوره دا د شریعت موافق خپل غم هم جوړول پکار دی خپل خادي هم جوړول پکار دی دا چې خسته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې په دې به تاسو ته ان شاء الله العزیز خسته واقعګانې او بیانات ملاويږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپل ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېر مننه والسلام